أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعون سبيل الذين لا يعلمون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ یونس آیت نمبر 87 اور 88 مطالعہ مزکو انشاءاللہ. پرون د درس اختتام په دې شو چې د موسی علیه السلام سره کوم نوجوانو چې کومو ایمان قبول کړی او ایمان خو هغوی کې قبول خو لیکن د موسی علیه السلام ملګرتې ته تیار شو او چې کله تیار شو نو هغوی و دعا غوښتې وه. د هغې اختتام دا و نجنا برحمتک من القوم الکافرین چې د کافرانو شر نه موږ الله تعالی خپل رحمت ذریعې سره بچ کړي. اوس الله تعالی د هغې په بدل کې جواب څه ورکوي. الله تعالی موسی علیه السلام ته و اوحینا الی موسی فرمایي چې ما موسی و اخیه و د هغه ورور ته مو دا اشاره ورکا، مطلب دا چې وحی مو وکا، ورته ومویلو ان تبوأ لقومکما چې جوړ کا خپل قوم دی پر بمصر بیوتا په مصر کې څو کورونه وجعلوا بیوتکم قبله و هغه کورونه چې دي هغې ته د قبلې درجه ورکا ورته، یعنی قبله یې وګرځوه. اوس د دې څه مطلب شو؟ کله چې دا دعا وشوه الله تعالی ته هغه نوجوان او موسی علیه السلام هم ظاهره خبره ده چې سره غم دا غواړي چې زه اوس څه طریقې سره د میشن دویمه حصہ چې دا چې بني اسرائیل زه وباسو خو د بني اسرائیل دې ته زه تیار کړم نو د هغې دپاره الله تعالی ته دی سوال وکړو چې یا رب کریم د کافرانو چې کوم انکار کې دي د دو نه موږ خپل رحمت سره وګرځه بچ کا. نو الله تعالی ورته یایي چې ما وحی ورته وکړه موسی او د هغه ورور ته چې تاسو به داسې چال وکئ چې یو قرونه به منتخب کړئ، یا به جوړ کړئ یا به منتخب کړئ. تبوأ لقومک بنیاد کې دا یعنی جوړ کا خپل قوم دپاره بمصر بیوتا په مصر کې څو مکانات جوړ کا او وجعلوا بیوتکم قبله و هغه مکانات چې دي هغه ته قبله وګرځوه، یعنی مرکز یې وګرځوه. دلته قبلې مقصد مرکز ده. ډېر دلته کې هغه کوي چې یاره دا د دې مقصد څه ورته هغه ونیوي، خو بهرحال د دې مقصد دا ده چې هغه ټیم کې قبله چې وه هغه کوم بیت المقدس چې دا نه وه جوړولي چې بیت المقدس تقریبا 1000 سال بعد سلیمان علیه السلام تعمیر کو. دغه ټیم کې بیت المقدس موجود و، یعنی خانه کعبه وه. ظاهره خبره ده چې دی ته هم ده چې هغه قبله وګرځه و اقیمو صلات و هغې ذریعې سره ته تاسو مونځ قایم کوئ. دې نه دا اندازه وه چې د مونځ تصور د بني اسرائیل قوم نه ختم شوی و دا منتشر و. اوس الله تعالی د هغه طریقه ورته ښیي چې کومې ذریعې سره یو قوم ته اجتماعیت جوړېدی شي و هغه بنیادي شی چې دا هغه مونځ ده. هر محلې کې هر کلي کې چې ته جمعیات ته یا جامع مسجد چې وي هغه ته غور وکړې دغه جمعیات دغه محله وي یا کلی وي دا یې راګرد کړی وي. خو دا بله خبره چې دا تصور موږ نه لاړ ده
موږ صرف چند د نیکیو طرف ته هغه د چېره د نیکیو بس دې ذرې سره موږ ته نیکۍ میلویږي او دومره ثوابونه میلویږي دا یقینا داسې خبره ده چې ثوابونه هم میلویږي مګر مونځ اجتماعي جماعت ولا مونځ چې دا هغه یو معاشرې ته د مسلمانانو معاشرې ته اجتماعي تصور ورکوي چې هغې کې میلاو شي یو بل سره تعلق پیدا شي یو بل پہچان شي یو بل بیماري پته ولګي یو بل پوښتنه وشي څه تکلیف کې وي دا ټول شیونه هغې معاشرې کې اجتماعیت جوړوي او مونځ د هغه بهترینه ذریعه ده دغسې بني اسرائیل قوم نه د مونځ تصور او بیا خصوصا اجتماعي تصور خدا ختم شوه اوس الله تعالی موسی علیه السلام او د غرور ته دا یایي چې دا تصور دی کې دوباره پیدا کا هغې دپاره بهترینه ذریعه ټولو نه اول ذریعه چې دا یو ځای مقرر شي او هغه ځای ته دا ټول راګرځېږي او بیا هغه ځای کې اقیم الصلات مونځ قایم کې نو د دغې ذریعې سره به دوی کې اجتماعیت راشي او د تا د دعوت دوی ته رسونې اسانتیا به پیدا شي دا هغه بنیادي مقصد و لہذا الله تعالی موسی علیه السلام ته و هارون علیه السلام ته دایي چې تاسو یا خو څو کورونه کور ځای جوړ کړئ تعمیري وکړئ تبه یا تاسو منتخب کړئ یعنی دغه کې څو کورونه منتخب کړئ چې بس ټول کیږي همدغسې نبی محترم صلی الله علیه وسلم ابتدایي دور نه چې څو مسلمانان جمع شو ایمان راړو نو دار ارقم په نامې باندې یو کور منتخب کړی ځای منتخب کړی او هغه ځای ته به دا ټول جمع کېدلو نبی صلی الله علیه وسلم و هغه ځای کې دوی ته نصیحتونه هم کولو دوی ته به خپل دعوت ورچولو د دوی تربیت به هغلته کې به د دوی منځه یو سیستم هم موجود و لہذا دغسې موسی علیه السلام هم ته اشاره وکړه چې ته دغسې طریقه به اختیار کې او ته به یو کورونه یو ځای منتخب کې چې هغه ځای کې ټول بني اسرائیل چې دي یا دغه نوجوان چې کوم تا سره تا باندې ایمان دا چې جمع کېږي د هغو به یو تربیت کېږي هغو ته به دعوت او د هغې ذریعې سره به هغه د تا دعوت د نور د بني اسرائیلو قوم ته راسي نو فرمایي چې هغه ځای کورونه جوړ کړه یا کورونو منتخب کړه و اقیم الصلات او مونځ قایم کړه او د دغې ذریعې سره وبشر المؤمنین چونکې دا مؤمنین دي دی مخکې نه ایمان خو د کې موجود و خو لکه ایمان باندې زنګ لګېدلی نو بشر مطلب دا چې دوی ته خوشخبري ورکړه دوی ته دلاسا ورکړه دوی کې جذبه راوله کم چې پریشانۍ کې مبتلا دي کم چې د فرعون ظلم نه دی نه امیده شوي دي د هغې دوی ته د هغې امید ورکړه یعنی دوی چې هغې کې دوی ته امید پیدا شي په دغه ذریعې سره یعنې دغه مرکز ذریعې سره اوس دا ابتدایي دور ده ابتدایي دور کې موسی علیه السلام ته دا حکم ملاو شو چې ته داسې وکړه اوس باقي آیات چې دا بالکل د اخري دور سره تعلق لري یعنی موسی علیه السلام چې څومره جدوجهد وکړو د هغې نتیجه دا راغله چې یو څو کسانو ایمان قبول کو یا خپل قوم لږ ډېر ورسره تعلق جوړ شو په هغه بنیاد باندې اوس الله تعالی ته موسی علیه السلام یو فریاد کوي یو دعا کوي دا بالکل د اخیری دور سره تعلق لري وقال موسی ویلو ربنا اے د ما ربا انک اعطیت فرعون تا فرعون ته ور کړی ده وملأه دغه سردارانو ته زینه مطلب چې زینه مطلب دا چې هغه د پاره دی هغه ته د یو دنیا کې یو مقام ور کړی ده یو اختیارات ته ور کړی دي یو شهرت ته ور کړی ده وملأه زینه و اموالا و مال دی ور کړی فل حیات دنیا د دنیا د زندګۍ هر مال او اسباب ته ور کړی اقتدار غي سره دا شهرت غي سره دا ملکنا غي سره دا سرداري دی سره دا او د هغې په بنیاد خلک هغو طرف ته متوجه دي ځکه چې ظاهره خبره ده چې چا سره وسایل وي چا سره دنیا وي چا سره دولت وي دنیا هغه طرف ته رخ کوي او بیا داسې ټایم کې چې هغه یو خپله باندې یو دعوت چلی دا دعوت حق وي یا نه حق وي دا دوړې خبرې دي چې نه حق وي هم خلک هغه پسې روان وي ځکه چې هغه خو خپل د دولت او د شهرت استعمال کوي او د هغې په ذریعې سره عوام خپل طرف ته متوجه کوي ځان طرف ته راړي او عوام هغه طرف ته اوړي او بل طرف ته چې چا سره دغه دولت دغه شهرت ویري کې کاغه ته الله تعالی ایمان ور کړی او هغه دغه دولت او دغه شهرت او دغه اختیارات د دین حق ته پر استعمال کی به د دې هم یو خپل شان ده
د دې هم خپل یو شان د الله دې ټولو تکبیر کی. لہذا دلته الله موسی علیه السلام الله ته یو فریاد کوي چې یا رب کریم ان اتیت فرعون وملأه زینا واموال فی الحیات الدنیا. اے رب کریم تا د فرعون ته او د سردارانو ته د شهرت ورکړی، دا اختیارات دی، دمره اقتدار دی ورکړی، دمره دولت دی ورکړی دا. ربنا لیضلوا عن سبیلک، آیا دا تا دې دپاره ورکړی چې د دې ذریعې سره به دا د تا خلک د تا د لارې نه منې کوي، یعنی د تا لار به بندوي، د تا لارې نه به خلک ګمراه کوي. دغه دولت یعنی فرعون سره څه و؟ فرعون سره اقتدار و، موسی علیه السلام غریب و، دې وجې نه دا ټکره چې وه د کمزورو خلکو هغه ته کتلو. نو ای ربه دا تا دې دپاره کړي لیضلوا عن سبیلک چې دا خلک د تا لارې نه بټکاو کي. ربنا طمس علی اموالهم، اوس دا دعا کوي چې ای رب د دغه مال چې ده که نه دا غارت کړي، دا تباه کړي، دا ختم کړي. واشدد علی قلوبهم، او د زړه باندې مهر ولګوي، فلا یؤمنو چې دا ایمان نه راوړي حتی هغه پورې یروا العذاب العلیم چې دته خپل سخترین عذاب روښی. یعنی یو پیغمبر چې دا دعا کوي که نه نو دې نه دا بالکل واضح وي چې دا د آخري دور وي. او دا کفار مکه ته د نبي صلی الله علیه وسلم په زبان سره ویلې دا خبره کوي چې تاسو سره داسې ونه شي. د تاسو پیغمبر چې د دومره حوصلې والا ده چې 10-11 سال د تاسو مخالفت برداشت کو. موسی علیه السلام دعا کوي رب ته، خو د تاسو پیغمبر آخر پورې دا دعا کوي چې ای رب دو ته هدایت وکړي. دلته موسی علیه السلام چې ای رب د مالم غارت کې، دا تباه او برباد کې، او د زړه باندې مهر ولګي، فلا یؤمنو چې دا ایمان نه لري حتی یروا العذاب العلیم چې څو پورې د تا طرف نه دردناک عذاب دا ونه ګوري. او چې دردناک عذاب کله وګوري بیا هغه ټیم کې خو ایمان قابل قبول نه وي. دا واضح ده او د دې پته ده چې فرعون چې آخر ټیم کې صاحب کو هغه ویلو چې زه منه، مګر الله ورته کوي چې نه اوس وخت تیر ده، الله دې ستاسې حالتو نه موږ وساتي. قال نو رب ورته جواب ورکړو، د دې په بدل کې رب ورته جواب ورکړو قد اجیبت دعوتکما، چې د تا کومه دعا چې ده دا الله تعالی یې ورته ویلو چې دا قبوله شه، دا قبوله کړله. فاستقیما، مګر تا ته دا هدایت دی چې ته ثابت قدم وي، تا ته دا هدایت دی چې ته ثابت قدم وي، یعنی ولاړ وي په دې خبرې باندې. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، او د هغو خلکو لیار اختیار نه کې، د هغې اتباع ونه کې چې کم خلک علم نه لري. اچھا دلته کې اکثر خلکو یو غلط فهمي وي، و هغه دا وي چې کله چې دعوت حق داعی یو دعوت حق والا علمبردار اوچت شي او هغه دعوت شروع کی، ورکون شروع کی، او نظام سره ټکر وکي، دي نظام رقوالو سره ټکر خوري. موږ ورستو درس کې په دې کړي چې یاره 2-3 قسمه خلک وي چې هغه سره یو خدا وي چې دغه دعوت حق والا علمبردار چې دي دو ټکر وي نظام سره او دغه سربراهانو سره. هغه نظام کرکواله غټ وي یا وړیکه وي، په علاقې کې داسې خلک وي چې دغه نظام ملګری وي او دغه ملګرتیا کوي او دغه وسایل وي ورسره، دغه اختیارات استعمالوي، لکه پولیس وي ورسره او تعلقات وي، دغه تعلقاتو باندې عوام رګړد کړی وي ځان ته، او عوام ته هغه چې کومه خبرې کوي عوام هغه پسې وي. نو دغه دای حق چې وي دا خپل دعوت بې غرضه پیش کوي او دغه حق بنیاد باندې کیدای شي چې د باندې هم تکلیفات وي او د مننې ولې باندې هم تکلیفات وي، هغه معذوره وي، هغه کمزوري وي، دغه کارونه نه کیږي، دغه مسایلو کې گرفتار وي، خو هغه بیا هم هغه ولاړ وي. خو بله طبقه داسې ده چې هغه تماشا ګوري، هغه مذهبي طبقه وي، هغه د یو قسم منځګزاره خلک یو، هغه یې چېرې دا خامخا تاسو لګوي چې کار نه کېږي، بس دغه چند عبادات چې دي دغه ټیک دي که نه. اچھا دغه کې موسی علیه السلام ته دای فاستقیمه